السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو د نننۍ ویډیو ټاپک دی زمونږ چې مونږ به د خپل یوټیوب د پاره تھمبنیل څنګه ډیزاین کوو. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه پریکټیکلی تاسو ته ښایم چې تاسو به د یوټیوب تھمبنیل څنګه ډیزاین کوئ. خو د دې نه مخکې یو څو اهمې خبرې په ذهن کې یاد ساتئ. دوستانو کله چې هم تاسو په یوټیوب چینل یا په ویډیو باندې ویوز راځي نو دغه ویوز د 60% نه واخله تر 80% پورې ستا د یوټیوب د تھمبنیل د وجې نه راځي. اوس دوستانو که ستا په یوټیوب چینل باندې ویوز راځي نو دا د تھمبنیل د وجې راځي، او که ستا په ویډیوز باندې ویوز نه راځي نو دا هم د تھمبنیل د وجې نه راځي. اوس دوستانو یوټیوب بار موږ ته دا انسټرکشنز راکوي چې تاسو لپاره اهم چیز تاسو تھمبنیل دی او تاسو د ټولو نه زیات تر فوکس په خپل تھمبنیل باندې وکړئ. اوس دوستانو که چېرې مونږ په یوټیوب باندې یو ویډیو ګورو نو د ټولو نه اول د هغه تھمبنیل مونږ ته شو کیږي، او د هغه د تھمبنیل نه چې کله مونږ اټریکټیو شو نو هغه ویډیو کلیک کوو او هغه ویډیو ګورو. نو دوستانو د یوټیوب د پاره بنیادی چیز د یوټیوب تھمبنیل دی. دویم نمبر اهمه خبره دا ده چې کله هم تاسو د یوټیوب د پاره په یو ټاپک باندې ویډیو جوړوئ نو د ټولو نه مخکې تاسو په یوټیوب کې هغه ټاپک سرچ کړئ. د هغه مطابق به تاسو ته بلهاشه کنټینټ کریټرز راوړي، د هغوی تھمبنیل تاسو وګورئ، هغه سټډي کړئ او د هغه مطابق تاسو ځان له یو تھمبنیل ډیزاین کړئ. نو د تھمبنیل جوړولو نه مخکې به تاسو ریسرچ ضرور کوئ. تاسو به مختلف کنټینټ کریټران ګورئ، تاسو د ټاپک یا کنټینټ ریلیټډ چې کوم کریټرز دي د هغوی د تھمبنیل نه به تاسو سټډي کوئ، د هغوی نه به آیډیا را اخلئ او د هغه په ترو باندې به بیا تاسو خپل تھمبنیل ډیزاین کوئ. دریم نمبر اهمه خبره دا ده چې د یوې غنټې نه واخله تر 2 غنټو پورې به تاسو خپل تھمبنیل له ټایم ورکوئ. دوستانو داسې به نه کوئ چې تاسو 10 منټه یا 20 منټو کې یو تھمبنیل ډیزاین کوئ. نه، تاسو به ریسرچ کوئ، مختلف پریکټس به کوئ، د هغه نه بعد به تاسو تھمبنیل جوړوئ. ولې چې ستا په یوټیوب کې د ټولو نه اهم کردار تھمبنیل ادا کوي. نو یقینا خبره دا ده چې کوم څیز ستا په یوټیوب کې اهم کردار ادا کوي نو د هغه دپاره به ته ټایم هم ډیر زیات وباسي. نو اوس دوستانو دا اهمې خبرې وي. د دې نه بعد به اوس موږ پیکزل لیب ته ځو او پریکټیکلی به یو تھمبنیل ډیزاین کوو او تاسو ته به زه پوره طریقه کار ښایم چې تاسو څنګه یو اټریکټیو تھمبنیل ډیزاین کوئ. نو دوستانو تاسو به لاړ شئ پیکزل لیب به اوپن کړئ. په پیکزل لیب کې به د ټولو نه اول تاسو ته چې دا کم 3 ډاټس په نظر راځي په دې باندې به کلیک وکړئ. نو دې ځای کې به تاسو ته دا قسمه انټرفیس شو شي. دوستانو اوس په دې ځای کې تاسو د ایمیج سایز ایڈجسټ کوئ. نو د ټولو نه اول به تاسو په ایمیج سایز باندې کلیک وکړئ، بیا به تاسو لاندې د یوټیوب تھمبنیل باندې کلیک وکړئ. اوس دوستانو دلته چې کومه ریشو ده هغه به اتوماتیکلی تاسو ایڈجسټ کړئ، یعنی په یوټیوب تھمبنیل چې تاسو کلیک وکړو دا هم اوکې کو نو تاسو د یوټیوب تھمبنیل چې کومه سایز دی هغه به اتوماتیکلی دلته ایڈجسټ شي. د ټولو نه اول به تاسو په پلس آیکن باندې کلیک وکړئ او په شیپ باندې به کلیک کړئ. یو شیپ پر واخلئ او دا به د خپل تھمبنیل مطابق ایڈجسټ کړئ. اوس دوستانو د دې مطلب دا دی چې زه به د خپل تھمبنیل لپاره یو بیک گراوند سلیکټ کوم. دوستانو په دې ځای کې به کلر آپشن راشي نو زه به دا ډارک بلو کوم. دوستانو څنګه چې تاسو ته ښکاري نو په دې ځای کې زما د تھمبنیل چې کوم بیک گراوند دی هغه ریډي شو. دوستانو د ټولو نه اولنی چیز زموږ د تھمبنیل بیک گراوند دی. اوس به زه په پلس باندې کلیک وکړم او په ګیلري باندې به کلیک وکړم او د ګیلري کې چې زما کوم ایمیج دی هغه به زه سلیکټ کړم. نو په دې ځای کې ما د خپل تھمبنیل لپاره یو ایمیج سلیکټ کو. اوس دوستانو په دې ځای کې تاسو د خپل تھمبنیل لپاره کوم ایمیج سلیکټ کړی دی نو دا تاسو ایڈجسټ کولی شئ. په دې ځای کې دا تاسو په مینس کې هم لګولی شئ، ستاسو د آیډیا مطابق، ستاسو د سوچ مطابق چې تاسو کوم ځای کې دا ایڈجسټ کول غواړئ په هغه ځای کې دا تاسو ایڈجسټ کولی شئ. خو یاد ساتئ دا به تاسو په هغه ځای کې ایڈجسټ کوئ چې ستاسو نه باقي د تھمبنیل چې کوم څیزونه دي چې د هغه ځای ستاسو نه ضایع نه کړي. نو اوس دوستانو په دې ځای کې ما خپل ایمیج چې کوم دی یو سایټ ته ولګاو. اوس به دوستانو بیا زه په پلس آیکن باندې کلیک وکړم او په نیو ټیکسټ باندې به زه کلیک وکړم او دې ځای کې به زه هغه ټیکسټ ولیکم کوم چې زه په خپل تھمبنیل باندې لګول غواړم. اوس دوستانو دې ځای کې زما چې کوم ټیکسټ دی هغه ریډي شو. دوستانو دې ځای کې به زه د فونټس انتخاب کوم. په پیکزل لیب کې خپل فونټس هم دي، په مای فونټس کې هغه فونټس دي کوم چې ما ډاونلوډ کړي دي. د دې نمونه به زه تاسو په ډسکرپشن کې درکم، دا تاسو د ګوګل نه ډاونلوډ کولی شئ. په خپل پیکزل لیب کې دا تاسو ایډ کړئ نو ستاسو فونټس به هم دې ځای کې داسې مزیدار ښکاري. اوس دوستانو په دې ځای کې به زه د دې سایز ایډجسټ کړم او په هیډ باندې به دا زه پرېږدم.
دا به دې ځای کې زه اوکې کوم او دې نه بعد به زه لاړ شم دې له به زه سټروکس ورکم په سټروک باندې به زه کلیک وکم او دا به زه انیبل کم. اوس به دې له زه کلر ورکوم. د کلر دپاره به دوستانو زه سیمپل په دې باندې کلیک وکم او د کلیک کېدو نه بعد به زه ټیکسچر ته لاړ شم. دې ځای کې دوستانو د خپلې ګیلرۍ نه تاسو دې له رنګ ورکولی شئ. دوستانو په فکزل لیب کې خپل کلرز هم موجود دي، خو که تاسو سره یو ښکلی کلر په ګیلرۍ کې موجود وي نو د ټیکسچر د وجې نه هم دا تاسو په خپل ټیکسټ باندې اپلای کولی شئ. اوس دې ځای کې زما ټیکسټ هم ولګید، زما ایمیج هم ولګید، خو دې سره زما د تمنیل چې کوم لوک دی هغه ښکلی نه راځي. نو سیمپلی دوستانو اولنی چې کوم شیپ ما اغوستی په هغه به زه کلیک وکړم او د هغه کلر به زه بلیک کړم، ولې چې دې ځای کې زما د تمنیل چې کوم لوک دی هغه ښکلی نه راځي. نو دوستانو یاد ساتئ چې دې ځای کې هم تاسو بیا په خپل تمنیل کې چینجز کولی شئ. د دې چینجز د وجې نه بس تاسو د تمنیل لوک چې کوم دی هغه مزیدار ښکاري. اوس دوستانو دې ځای کې زما فونټس هم شوي، زما ټیکسټ هم شوی دی او زما ایمیج هم وشو. ما چې کوم د بیک ګراوند کلر و هغه ما سیمپلی چینج کو، ما بلیک کو، نو د دې د وجې نه زما د تمنیل چې کوم لوک دی هغه اوس ورو مزیدار کیږي. دې ځای کې اوس ما د خپل پکچر شاته یو ګلو لګولی ده. دا ټول هر څه به زه تاسو له په ډسکرپشن کې درکړم. د دې سره هم زما د تمنیل لوک چې کوم دی هغه مزیدار ښکاري. نو د خپل چایس مطابق دا تاسو ایډجسټ کولی شئ. نو اوس به بیا دوستانو زه په پلس آیکن باندې کلیک وکم او په شیپ باندې به کلیک کم. دوستانو دې ځای کې زه یو شیپ جوړوم، لکه مطلب زه په خپل تمنیل باندې یو ایمیج لګول غواړم. هر کله چې تاسو تمنیل جوړول غواړئ نو هغه به په دې پروسس باندې کوئ. دوستانو دا به زه د خپل ایمیج کوم ایمیج چې زه په دې تمنیل لګول غواړم د هغه مطابق ایډجسټ کم او په دې ځای کې د دې چې کوم ریډیس دی دا به هم زه یعنی زما د ایمیج مطابق به د دې زه ریډیس واخلم. دوستانو دې ځای کې تاسو کولای شئ چې تقریبا 10% د دې چې کوم ریډیس دی نو دا ما واغست. اوس دوستانو سیمپل په دغه ایمیج باندې به زه کلیک وکم او په ټیکسچر باندې به زه کلیک وکم. نو په ګیلرۍ کې چې زما سره کوم ایمیج دی، کوم ایمیج چې زه په خپل تمنیل لګول غواړم هغه به زه راواخلم او په دغه ځای باندې به ولګوم. په دغه شیپ کې به اتوماتیکلی زما چې کوم ایمیج دی هغه به ایډجسټ شي، د هغه ریډیس به هم په دې انداز سره راشي. نو دې ځای کې اوس تاسو کتلی شئ چې ما چې کوم تمنیل جوړ کړی او کوم تمنیل چې ما په دې خپل تمنیل کې ایډجسټ کاوه نو هغه دې ځای کې تاسو ته په نظر راځي. اوس دوستانو ته خپل چایس مطابق دا تاسو اخوا دېخوا کولی شئ. دوستانو اوس سیمپل د دې ما کاپي واغسته، یعنی مطلب زه یو بل شیپ هم یو بل ایمیج هم دې ځای کې لګول غواړم. نو سیمپل زه به د دې خپل زوړ شیپ چې کوم دی د دې خپل زوړ ایمیج کاپي راواخلم. نو زه به بار بار شیپ او ریډیس دې څیزونو ته نه ځم. نو دې ځای کې به دا زه کاپي کړم او دا به زه ایډجسټ کړم په دې ځای کې چې په کوم ځای باندې هم تاسو دا لګول غواړئ د خپل چایس مطابق دا به ولګوئ. خو په دې ځای کې همیشه دپاره چې تاسو 2 ایمیجز لګوئ نو اولنی چې کوم ایمیج تاسو جوړ کړئ نو دویم ایمیج جوړولو دپاره هغه اولنی کاپي کوئ. اوس سیمپل بیا به زه ټیکسچر ته راشم او په دې دویم ایمیج کې چې زه خپل کوم ایمیج لګول غواړم په هغه باندې به کلیک کړم او هغه به زه په دې ځای کې ولګوم. نو سیمپل دوستانو تاسو دې ځای کې کتی شئ چې زما چې کوم دویم ایمیج دی کوم چې زه لګول غواړم هغه هم تیار شو او سیم چې کومه شیپ ما اغوستی کوم ریډیس او دواړه ایمیجز چې کوم دي زما هغه دواړه بالکل ایگزیکټ رااله. په دې ځای کې د دې دواړو لږ شیپ چې کوم دي نو هغه بالکل سیم دي. نو په دې ځای کې زما چې کوم کړاوونه دي هغه به هم کمیږي. اوس دوستانو دې ځای کې کتی شئ چې ما په خپل تمنیل باندې 2 شیپ ولګول، 2 ایمیجز ولګول او پاس ما په خپل تمنیل باندې چې کومه ټیکسټ و هغه هم کړی دی. نو اوس دوستانو په دې ځای کې زه یو څیز بل ایډ کول غواړم چې زما د دې ایمیج شاته ولګي او په دې ځای کې هم زه یو څیز تاسو ته وښایم. د دې سره به زما د تمنیل چې کوم لوک دی دا به مزیدار شي. سیمپل دوستانو دې ځای کې زما سره یو بل تمنیل دی او هغه زه د خپل مین ایمیج شاته لګول غواړم. نو دوستانو هغه ایمیج ما سلیکټ کو. اوس به دا ایمیج زه راواخلم او د خپل تمنیل په هغه ایریا باندې به دا زه ولګوم په کوم ځای کې چې دا زه ایډجسټ کول غواړم. دوستانو اوس په دې ځای کې دا ستاسو په لوک باندې او ستاسو په چایس باندې ډیفینډ کوي، خو تاسو به همیشه دپاره بار بار خپل تمنیل کې چې څه څیز ایډجسټ کوئ نو بار بار به بیا تاسو د دې جایزه اخلئ چې یاره د دې لوک زما په تمنیل کې څنګه دی. نو اوس دوستانو دې ځای کې کتی شئ زما چې کوم دریم تمنیل و هغه ما راواغېسته او په دې ځای کې ما ایډجسټ کو. دوستانو دې سره تاسو کتی شئ چې زما د تمنیل چې کوم خالي ایریا وه
هغه هم ختم شو او دې سره سره زما په دې تمنیل کې په دې دریم تمنیل کې چې کوم د پیکزل لیب آیډیاز دي یعنی مطلب دا چې زه به د تمنیل ډیزاین تاسو ته خیم پښتو کې دا خو ما په خپل ټیکسټ باندې لیکلی خو دې سره سره چې په کم ټولز استعمالوم نو هغه تاسو د ایمیج په شکل کې تاسو ته ماوخو چې دې دا سیزونه به زه یوز کوم. اوس سیمپل دوستانو دې ځکه زما تمنیل تیار شو تاسو ولید چې ما خپل تمنیل تیار کو د دې نه بعد به زه دا تمنیل سیو کوم په خپل ډیوایس کې. دوستانو د دې لپاره اوس د یو اهم سیز ضرورت دی مونږ به لایټ روم ته ځو. دوستانو اوس دا یو ډیر اهم سیز دی چې کله هم تاسو تمنیل سیو کړئ نو د دې تمنیل به بیا تاسو په لایټ روم کې د دې لایټینګ کوي یعنی مطلب دا چې دا بالکل په ګلو شیپ کې مونږ ته په نظر راشي څنګه چې غټ یوټیوبر دا استعمالوي. نو دوستانو د دې لپاره به مونږ سیمپلی په خپل موبایل کې لایټ روم انسټایل کو. لایټ روم باندې به کلیک کو د کلیک کېدو نه بعد درته زه ټول طریقه کار خیمه چې څنګه به مونږ خپل یو عام تمنیل بالکل ګلو شیپ تاړو کم چې غټ یوټیوبران یو تمنیل جوړ کی او د لایټ روم د پروسس نه بعد هغه ډیر بهترین لوک کې بیا په نظر راځي. نو دوستانو په دې کې چې تاسو کم تمنیل دی هغه به تاسو سلیکټ کړئ. اوس د هغه تمنیل دی دوستانو کم چې ما په پیکزل لیب کې جوړ کړی. اوس دوستانو په دې کې به د دې ایڈجسټمنټ کوم چې دا بالکل بلو شیپ ته واوړي. دوستانو د ټولو نه اولنۍ به زه په لایټ باندې کلیک وکم او د دې ځای نه به تاسو ایڈجسټمنټ کوئ یعنی چې څومره هم ستاسو تصویر خړ وي یا ستاسو په ایمیجز کې خړوالی وي نو هغه به په دې ځای کې تاسو صفا کولی شئ. اوس په دې ځای کې تاسو د خپل اندازې مطابق دا تاسو ایڈجسټ کوئ او د خپل اندازې مطابق په دې ځای کې تاسو په خپل تمنیل کې چینجز کولی شئ. په لایټ روم دا دی چې په دې ځای کې به بالکل فول ایچ ډي او د ګلو شیپ په طرز باندې به تاسو ته یو بهترین تمنیل ریډي شي. نو دوستانو همیشه دپاره به په پیکزل لیب کې تاسو تمنیل جوړوئ د هغه نه بعد به تاسو بیا په لایټ روم کې د خپلې مرضۍ مطابق ایڈجسټمنټ کوئ یعنی چې تاسو تمنیل خړ وي یا پکې خړوالی وي یا ایمیجز تاسو خړ سلیکټ کړي وي نو د هغه ټولو صفایي پروسس چې کوم دی هغه په لایټ روم کې کیدای شي څنګه چې تاسو ته پریکټیکلی زه لګیایم او ښایم درته. نو په دې ځای کې تاسو د خپل چایس مطابق ایډیټینګ کولی شئ. نو دوستانو دا و نننی ویډیو که ویډیو در باندې ښه لګېدلی وي نو ویډیو لایک کړئ د خپلو ملګرو